تعالى أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. عزیزانو دا هم هغه مغا خبره دی چې یهودیو کې به هم فرقې ډېرې وي د هغې فرقې تذکره کوي چې کوم لا یعنی خبرې کولې ځان نه به کیسې جوړولې او بیا به خلکو ته یلو او خلکو ځان طرف ته به بیا شی کولو متوجه کولو. دو یهودو به دا خبره کوله چې موږ خو د انبیا کرام علیهم السلام اولاد یو او زمونږ مشران هم ډېر بزرګان پاتې شوي دي. مونږ به د اور مونږ ته به بلکل نه راسي، مطلب مونږ به د اور کې نه سوځو. ها که سوځو یا څو شمېر وریځې به سوځو بیا مو الله جل جلاله ورواسو. الله د دې رد کوي، د منافقینو کوم قول نه دی، د دې رد کوي چې آیا دوی اغستی ده الله جل جلاله نه عهد؟ کچیرې الله جل جلاله نه وعده اغستی وي نو الله جل جلاله د خپلې وعدې خلاف ورزي خو نه کوي. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا دوی په الله باندې هغه خبرې تړي چې کوم ورته معلومات نشته. بلا ولنا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته، چا چې هم څه ګناه هم وکړه، څه قسم ګناه هم وکړه، هغه ګناه به هم دغه سړی چې شی کوي راګیروي، هغه ګناه د وجې نه بله چې شی کېږي راګیروي. فاولئک اصحاب النار، دغه خلک به د اور ملګري وي، جهنمیان به وي، هم فیها خالدون، دوی کې به دا همیشه همیشه په جهنم کې وي. صرف دغه زده کوي من کسب سیئة، ګناه نه کومه ګناه مراد دی؟ دې کې ګناه نه مراد ګناه شرکیه، شرک ګناه مراد دی، شرک. ځکه څه عامه ګناه څه هم وي، بس مسلمانانو ته که چیرې جهنم کې د ګناه د وجې نه مسلمانان واچول شي نو څو وختو بعد به دا هم بیا روباسي. او دې کې الله وایي فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، همیشه همیشه به دوی شي وي جنت یا جهنم کې به وي. و دې نه کومه ګناه مراد شوه؟ هغه ګناه مراد دی چې کوم د یهودو منافقینو کوله، هغه شرک و شرک یې کولو الله جل جلاله سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه منلو، دغه شان د الله جل جلاله کتاب یې نه منلو، ضد کې راغلي وو او خپل دین باندې قایم و دایم وو او خپل دین کې هم ډېر زیات تحریف یې کړی، رد و بدل یې هم کړی. دې د وجې نه دو مشرکین شو، منافقین شو، یهودیان شو، نو دوی به بیا چې شی کېږي جهنم کې به سوځي همیشه همیشه. اوس علماو لیکلي دي چې کوم کس هم ګناه کوي، اخروي نقصانات څه دي؟ ډېر زیات نقصانات دي، خو 5 نقصانات زه تاسو ته بیانوم. هغه څه سړی واوري نو که ځنه احساس ورکړي هم لږ شان وي نو هغه به توبه وباسي. اول خدا دې چې کوم کس هم ګناه کوي دا د الله جل جلاله په نس باندې ذلیله شي، خواره شي، شرمېده شي. دغه کس الله جل جلاله په نس باندې بې قدره شي، هېڅ قدر هم الله جل جلاله په نس باندې نه وي. دویم دغه دی چې کوم کس هم ګناه کوي، د دې ګناه په وجه باندې په ځمکه باندې فساد راځي، مصیبتونه راځي، غمونه راځي، آفتونه راځي، د دې کس د وجې نه. څومره لویه ګناه شوه. درېیمه ګناه دغه دی، درېیم غټ نقصان دغه دی چې څوک څه هم ګناه کوي الله جل جلاله د امداد د دې نه ختمه کړل شي. الله جل جلاله د دې کس سره بیا امداد نه کوي. بیا لکه چې الله جل جلاله کامل مؤمنینو سره امداد خامخا کوي، کوم کس هم ګناهګار وي الله جل جلاله دې سره امداد چې شي ختم کړل شي. څلورم دغه دی غټ نقصان دغه دی چې الله جل جلاله
او دغه رسول صلی الله علیه وسلم لعنت مستحق وګرځي دغه کس. کوم کس هم ګناهونو کې مبتلا وي الله جل جلاله ورباندې هم لعنت وایي او دغه رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې هم لعنت وایي. پنځم دا د عزتمندو مسلمانانو څوک څه هم څه ګناهونه کوي د دنیوي نقصان د دې دغه دی الله جل جلاله د دې زړه نه به کوم اطمینان دی سکون دی هغه به ختم کړي ژوند ورباندې باندې به تنګ شي. تاسو ګورئ ډېر زیات داسې دي سمالداران دي پیسو کې پټ دي پټ بیا هم زړونه یې تانګ دي هر طرف نه دا خبرې کوي زموږ زړونه تانګ دي موږ باندې ژوند تنګ شوی دی هغه ولې څه ګناهونو کې مبتلا دي. دې نه دا هم معلومه شوه څنګه څوک دا خبرې کوي څه مال په دولت په ذریعې سره به زه خوشحال شم ما ته به ښه ژوند راشي نو دا خبره هم د قرآن د حدیث چې څه کړه منفي کړه رد یې کړه. که چیرې زړه کې سکون باندې ستا په زړه کې سکون راشي او ژوند ښه شي الله جل جلاله کلام مضبوطۍ سره ونیسه الله جل جلاله احادیث څه کوم هم شرعي احکام دي هغه باندې عمل شروع کړه نو تا به که ډېر نه ډېر غریب ولې هم نه وي تا به زړه به خوشحال وي زړه به د څه شی وي ژوندی وي. دغه نقصانات دي که مونږ کې هم څه ګناهونه وي مونږ ته پکار دي چې مونږ ځان نه وبسو. دا شان همدغه تذکره کوي اوس ورته ګورئ. وقالو دوی منافقین دغه یهود وایي لا تمسنا النار هرگز به مونږ ته نه رسیږي اور الا مگر ایاما معدوده یا څو ورځې د شمېر یا څو ورځې به مونږ اور کې وسیځو بیا به ورپسې راوځو. قل ای پیغمبره ته ورته ووایه اتخذتم آیا اغستی دی دوی عند الله د خدای نه عهدا څه عهد که چیرې دی اغستی وي فلن یخلف الله عهده نو الله جل جلاله د خپل وعدې خلاف ورزي نه کوي. ام تقولون یا دوی وایي په علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې پوهیږي نه یعنې هغه خبرې الله جل جلاله باندې تړي څه کوم دوی ته علم نشته. بلا ولنا من کسب سیئة چا چې وکړه څه ګناه وحاطت به خطیئته راګیرې کړو د دې ګناه دغه کس فاولئک اصحاب النار پس دغه ملګري د اور دي دغه خلک اصحاب النار دغه به څه شی وي جهنمیان وي. هم فیها خالدون دوی په جهنم کې به همیشه وي. والذین آمنوا او هغه خلک چې آمنو ایمان یې راوړی دی اور ایمان سره وعملوا الصالحات نیک عمل کوي اولئک اصحاب الجنه ای پیغمبره زیره ورته ورکړه دغه خلک به د جنت ملګري وي جنتیان به وي. هم فیها خالدون دوی په دې جنت کې به همیشه وي. بس آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل